د روم بادشاہ هرقل نه هغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه لا ایمان نه راوړي نه هغه لاړو د روم بادشاہ هرقل سره ملو شو هغه ته تاسو کولو چې تاسو په کلی کې اکم سړی چې د نبوت دعوا کړی دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاسو ته د کوم خبرو حکم کوي نو دا وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه ایمان نو راوړي خو ډېر خپل خبره وکړه وی فرمایل یامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله هغه سړی هغه پیغمبر مونږ ته د موز حکم کوي چې موز په پابندۍ سره کوي ورسره د زکات حکم کوي او ورسره د پاک دامنۍ حکم کوي چې ګورې خیال کوي زنا کې مبتلا نشي د زنا چې کم لوازمات په بد نظره کې مبتلا نشي غلط سوچونو فکرونو کې مبتلا نشي هغه سړی مونږ ته هغه پیغمبر مونږ ته دا تعلیمات راکړي وصلت او خپل رشتہ داری قائمه ساتي نو چې کله دا خبره وره د هرقل بادشاہ وویل چې واقعي په تورات کې چې کم صفات د نبی آخر الزمان ذکر شوی دي دک صفات والم دا سړی دی دک نبی آخر الزمان دی صلی الله علیه وسلم صفات سره په پیژندل کېدل او دغه د مؤمنانو صفات سورې مؤمنون کې ذکر دي بل طرف ته وګورئ په سورې فرقان کې الله جل شانه د مؤمنانو صفاتونه ذکر کړي نمبر 1